بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة حق القرآن مفصل. قاعدة حق القرآن مفصل کی 52 نمبر صفحہ راوړوي. تختی نمبر 3 حروف مقطعات. تختی نمبر 3 حروف مقطعات. طالب جانا بتوفيق الله وبفضل الله حروف مفردات او حروف مرکبات ختم شو. نن به حروف مقطعات شروع کی. مقطعات څه ته ویل کی؟ حروف مقطعات. نو مقطعات څه ته ویل کیږي او دته د حروف مقطعات ولي وي؟ مقطعات طالب جانا جمع د مقطع ده. مقطعات جمع د څه ده؟ د مقطع. او مقطع په لغت کې جدا ته ویل کیږي چې کوم یو شی جدا کړی شوی وي. دوه شیزونه دي یا درې دي د یو بل نه جدا شوي وي، دغه ته مقطع ویل کیږي. ټیک شو؟ کټ کړی شوی یا جدا کړی شوی دې ته څه ویل کیږي؟ مقطع ویل کیږي. او په اصطلاح کې مقطع یعنی حروف مقطعات هغه حروف ته ویل کیږي چې دا جدا لیکل شوی وي او ویل کیږي جدا. لیکل شوی جدا وي او ویل کیږي جدا. خبره پېښ شوه؟ لکه دلته راغلی دی الف لام میم. لام میم خو یو ځای لیکل شوی دی ولکه ویل کیږي جدا او الف د دې لام میم نه جدا لیکل شوی دی. یاد بشي. نو دا حروف دې ته حروف مقطعات ځکه ویل کیږي چې دا حروف جدا ویل کیږي، د یو بل نه ځان نه ویل کیږي، د وجه نو د حروف مقطعات ویل کیږي. دې حروف ته حروف نورانی هم ویل کیږي. او حروف نورانی ورته ځکه ویل کیږي چې علما کرام فرمایي چې دې کې دې طرف ته اشاره ده چې د قرآن مجید هر یو حرف نور او رڼا ده. د قرآن مجید هر یو حرف کې نور او شدي رڼا ده، ځکه دې ته حروف نورانی ویل کیږي. طالب جانا تاسو ویلي چې په حروف مرکباتو کې به د ادغام والا او د ادغام والا او د غنی والا قاعده، غن زمانی والا قاعده نه جاری کیږي. ویلي مو کنه په حروف مقطعاتو کې به د ادغام قاعده جاری کیږي، د غن انی قاعده هم جاری کیږي، د غن زمانی قاعده هم جاری کیږي. خبره پېښ شوه؟ لکه او هغه سره به د اظهار قاعده هم جاری کیږي. په حروف مقطعات په حروف مرکباتو کې به صرف د اظهار قاعده جاری کیده او د غن انی قاعده به جاری کیده. خیال مو وته په حروف مرکباتو کې به د اظهار قاعده هم جاری کیږي، د غن انی قاعده هم جاری کیږي، د غن زمانی قاعده هم جاری کیږي او ورسره به د ادغام قاعده هم کیږي جاری کیږي. یاد بشي لکه طالب جان په حروف مفرداتو کې او په حروف مرکباتو کې تاسو دوه قسمه مد ویلو. دوه قسمه مد په حروف مفرداتو کې تاسو دوه قسمه مد ویلو، مد اصلي او مد فرعي. ٹھیک شو؟ په حروف مفرداتو کې مد اصلي مراد او مد فرعي مراد، او به د مد فرعي نه دوه قسمه مد په حروف مفرداتو کې راغلي، مد لازم حرفي مخفف او مد لين لازم. دا دوه قسمه مد فرعي نه اقسامونه راغلي. ٹھیک شو؟ په حروف مرکباتو کې به مد اصلي مرادي او د مد فرعي د نه اقسامونه به درې قسمه مد راځي. د مد فرعي نه اقسامونه به څو قسمه مد راځي؟ درې قسمه مد. مد لازم حرفي مخفف، مد لين لازم، مد لازم حرفي مخفف، مد لين لازم او مد لازم حرفي مثقل برازي. خبره پېښ شوه؟ درې قسمه مد د مد فرعي د نه اقسامونه، درې قسمه مد د په حروف مرکباتو کې موږ ورته څه کیږي راځي. مد اصلي خو پکې شته، مد اصلي پکې شته او مد فرعي د نه اقسامونه پکې بیا درې قسمه مد دي: مد لازم حرفي مخفف، مد لازم حرفي مثقل او مد لين لازم. یاد بشي طالب جانا مد اصلي او مد فرعي دا به شو حروفو کې کیږي؟ مد
اصلي په حروف مقطعات کې به په 5 حروفو کې په شو حروفو کې به کې په 5 کې مجموعه د حي طهر یا طهور حي طهر یا حي طهورا دا 5 حروف دي ح یا ط ه را دا 5 حروف دي چې په حروف مقطعات کې راغلي دي په دې کې به طالب جان څومره مد کو دا یو الف او دې مد تکمد ویل کی مد اصلي आवाज راکوه دې مد تکمد ویل کی مد اصلي او مد لازمي متوي ښه مد اصلي ورته مد لازمي متوي یاد بشي نو په دې 5 حروف کې په حروف مقطعات کې طالب جان د یو الف مرمت کی او تقریبا هي کم عسل نقصا دا یو دوا درې څلور پنځه شپږ وته اته حروف دي کم عسل نقصا دا اته حروف دي چې په دې اته حروف کې په حروف مقطعات کې مد فرعي کېږي سبا کې مد فرعي بکېږي او تاسو ویل دي چې د مد فرعي مقدار شو دی درې مقدار دي د مد فرعي درې مقدار دي طالب جان د مد فرعي شو مقدار دي درې قصر توسط طول قصر توسط طول ٹھیک شو قصر د یو الف مرمت کول دي ته قصر ویل کی توسط دو الف یا دونیم الف یا درې الف مرمت کول دي ته ویل کی توسط ویل کی او طول د سلور الف یا د 5 الف مرمت کول دي ته طول ویل کیږي ٹھیک شو نو پدې اتو حروف کې بالکه د مد اتو حروف کې مد فرعي کیږي دغه بشکی مد فرعي کیږي خو بیا د مد فرعي هغه مقدار به پکې کو چې هغه ته طول ویل کیږي هغه څه ویل کیږي طول ویل کیږي د 5 الف مرمت بکو شو الف مرمت بکو د 5 الف مرمت با د مد اصلي نه علاوه وي د 5 الف مرمت با د مد اصلي نه علاوه وي نو لکه 5 الف مد فرعي او 1 الف مد اصلي شونه جوړ شو شپږ الف مرمت بکو شو مرمت بکو شپږ الف مرا نو کما عسل نقصا پدې اتو حروف کې په حروف مقطعات کې د شپږ الف مرمت کو ذهن کې براشي الک یاد بشي आवाज راکې الف لام میم الف طالب جان تاسو ویلي چې غنه په دوه قسمه باندې ده او بیا تاسو ویلي چې غنه ویل کېږي پوزې ته आवाज بوتلل پوزې ته आवाज بوتلل ته څه ویل کېږي پوزې ته आवाज بوتلل ته څه ویل کېږي غنه ٹھیک شو بیا تاسو ویلي چې غنه په دوه قسمه ده غنه په څو قسمه ده یو ته غنه اني ویل کېږي بل ته غنه زماني غنه اني هغه غنه ته ویل کېږي چې په نون او په میم کې کم خپل ذاتی आवाज دی په نون او په میم کې چې کم خپل ذاتی आवाज دی ته ویل کېږي غنه اني او غنه زماني هغه غنه ته ویل کېږي چې د یوې قاعدې او د یو قانون د وجې نه پوزې ته आवाज لرشي دغه ته غنه زماني ویل کېږي یاد بشي یاد بل تعریف داسې وکړه غنه اني هغې غنې ته ویل کېږي چې بغیر د ارادې نه پوزې ته आवाज لرشي دغه ته څه ویل کېږي غنه اني او غنه زماني هغې ته ویل کېږي چې د غنې اراده ورته وشي چې زه پوزې ته आवाज بوزم قصدن عمدن پوجي د څه کې لکه आवाज به دغه څه ویل کېږي غنه زماني الف لام میم لام په اخر کې میم ساکن راغلی دی لام د څو حروفونو جوړ دی درونه شروع کې لام راغلی دی منځ کې الف مد راغلی په اخر کې څه راغلی دی میم ساکن راغلی دی به ورپسې بل میم متحرک راغلی میم د میم په شروع کې څه راغلی دی میم راغلی دی میم د لاندې څه راغلی دی کسره راغلی دا زیر راغلی دی دغه میم متحرک دی طالب جان ان شاء الله تاسو وړاندې وای چې کله د میم ساکن نرستو بل میم متحرک راشي او دا میم ساکن په بدی میم متحرک مدغم کیږي د اول میم ساکن ته مدغم ویل کیږي د بل میم متحرک ته مدغم فيه ویل کیږي د کیږي ادغام شفوي څه کیږي ادغام شفوي مع غنه زماني مع غنه زماني نو دې کې به ادغام شفوي کو سره د غنه زماني نه یاد بشي
ادغام شفوي ولا قاعده بکشي کیږي یعنی او یا د شي وایا چې الف لام میم کې لام میم دي کې میم مشدد دي او تاسو ویل دي چې کله په میم باندې شد راشي نو په دې کې به غنه کو دي غنه ته ویل کې غنه سمانی یاد بشي اواز را لراکا الف لام میم ګوره د زړه نه غنه ونه کړله شیطان چې په کومه غنه باندې خفه کېږي که نه هغسې غنه ونه کړله شیطان چې په کومه غنه باندې خفه کېږي هغسې غنه تاسو ونه کړله شي طریقې سره اواز راکړئ او شي طریقې سره غنه وکړئ الف لام میم الف لام میم صاد طالب جان ما ته وګوره لام د لام کې مد لازم حرفي مثقل شو میم کې مد لازم حرفي مخفف شو صاد کې مد لازم حرفي مخفف شو یاد بشي لکه لام کې مد لازم حرفي مثقل شو ځکه چې په اخر کې میم د پاس سکون راغلی ولکه دغه سکون د سنه وتلی دی دغه سکون د شد نه راوتلی دی دغه سکون د شد نه راوتلی دی ٹھیک شو او بیا بل دا میم چې راغلی الف لام لام نه وروسته میم راغلی میم دې کې مد لازم حرفي مخفف کیږي صاد کې مد لازم حرفي مخفف کیږي یاد بشي په حروف مفرداتو کې چې تاسو کوم مد کړی دي اواز راکړه طالب جان تاسو ویلي دي چې د صاد او د ضاد په اخر کې څه راغلي دي دال راغلی دی د صاد او د ضاد په اخر کې دال راغلی دی دې کې به څه کوو قلقله دې کې به څه کوو قلقله او د صاد په اخر کې قلقله وکړئ الف لام میم صاد الف لام را سلام په اخر کې میم ساکن راغلی دی اظهار پکې وکړه سره د غنه انینا غنه انی موکه او ورسره اظهار موکه ورسره څه وکړه چې اظهار کې په خپله غنه اني کېږي ښه بیا بس وروستو را راغلی وروستو څه راغلی دي را راغلی ده طالب جانه تاسو وړاندې وي چې 15 حروف دي په دې کې به یو الف مرمت کو د مد دي اصلي ویل کی مجموعه سوا حي طهورا یا طهر حي طهورا یا طهر ٹھیک شو 15 حروف دي نو په دغه کې آرام راغلی ده دلته د الف لام را د الف لام را په دې درو حروف کې طالب جان آرام راغلی پر کې به شمر مت کو یو الفونه आवाज را درکې الف لام را الف لام میم را میم دا غلطی ده دا شری د میم په اخر کې په میم ساکن کې تاسو طالب جان حروف مفرداتو کې ویلي دي چې د میم په اخر کې په میم ساکن کې غنه زمانی کول شری غلطی ده نو دلته هم پکې غنه زمانی نه کوو ها غنه زمانی و پکې ځکه نه کوو چې روسو تیار راغلی روسو سره راغلی دي راغلی ده او تاسو به ان شاء الله یو قانون قاعده وای چې کله د میم ساکن نه رسټو د الف با میم ما بس وایا
چې کله د میم ساکن نه وروسته د الف با میم د دې درو حروفو نه علاوه د باقي 26 حروفو نه یو حرف راشي په دې میم ساکن کې به اظهار کیږي او د اظهار ته اظهاري شفوي ویل کیږي د اظهار ته اظهاري شفوي ویل کیږي نو د میم په اخر کې اظهاري شفوي او ذکر وروسته تیرا راغلی دا طالب جان اواز راکا الف لام میم را سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله